الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و بارک وسلم. عزتمندو مشرانو کشرانو اوریدونکو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. مونږه زه خان عمر بختیار خان او تحریک لبیک پاکستان او الف خان روډ مونږ راغلی استاسو امداد لا هغه خلکو لا چې کوم سیلاب زپلی دي چاله سیلاب زپلو لا چې سیلاب والی دي دا ستاسو ایمانداري تاسو به خدای په ځان باندې حضور ناظر کېږدئ چې دې کې به ظلم نه کوئ. دا کوم چې مظلومان دي چې چا سره دا امتحان پې راغلی دی چا باندې چې دا سخته راغلې ده دا تاسو له پکار دي که موږ نه چېرته غلطي کېږي چې د هغې مخنیوی وکړي نو مهرباني وکړئ دا یار دوست خپل عزیز تربور دا پکې مه کوئ. دا صرف او صرف موږ سیلاب ځپلو له راوړی دي. سیلاب ځپل هغه دي چې کوم اوبو والي دي دا نه چې یو سړی باران والی دی یا یو سړی غریب دی دې کې نه د غریب څه کار شته نه د خان څه کار شته نه د ظالم کار شته نه پکې باران والا شته د باد والا شته نه زلزلې والا. دا صرف د سیلاب ځپلو دپاره دي. بیا موږ دا لیست جوړ کړو مخکې موږ راغلي وو سروې م کړې وه هغې نه مخکې هم چې دی موږ امداد تقسیم کړو اوس هم چې دی دا موږ سره دی دا لیست موږ اوس موجوده را څلوېښتو کسانو راشن راوړی دی سامان هم راوړی دی دې کې هر څه دي لوښي لرګي دي جامه پیزار ده دا بړستن ده اوړه دي غوړي دي چې څه څه سامان یې ستاسو د وړاندې وي او هغه دي لګیا دي زمونږ هغه کسان چې دي د هغې هغه پیکیج یې جوړوي. نو دې کې چې کم کس دا صاحب به نوم اخلي زه به دلته کې ویریفای کوم موجود وي دلته کې هغه ته به شی میلاویږي خو چې دې لیست کې نه وي نو خفه کېږي به نه ځکه چې مونږ کور په کور کوڅه په کوڅه ګرځېدلي وو. بیا دا ډېر داسې دی چې زه یې پېژنم خپل ځاني یې پېژنم زم سره بارانې هم راغلی نو لکه اوس دا بابا او دا پکې اوس مونږ شامل کو ټیک شو. نو دا شانتې دا طریقه ده دا به چې څومره په آزاد زړه باندې تاسو ومنئ او څومره په مینه محبت باندې دا کار سر ته ورسیږي ستاسو هم ګټه ده او زمونږ هم ګټه ده. دې کې د جنګ شر د خفګان د دې هېڅ حاجت نشته. کسان پاتې شي نو بیا را روان دي سامان چې کله کوم پاتې شي د هغې لیست به مونږ جوړ کړو دې کې به چې دا وکړو انشاءالله بیا به مونږ تاسو له رارسو. په خبره ورسېدلې وار مه خطا کوئ دا به خدای پوره کوي او انشاءالله زمونږ په ذریعه به پوره کوي. پوه دا غم مه کوئ. اوس که ستاسو په ذهن کې څه سوال وي یا څه داسې خط شوي تاسو ویلی شئ وایئ نشته نو بس د دې دا طریقه ده. اوس زه پکې یو څو بره دین یو څو خبرې وکړم. دا شی چې دی دا څومره چې دی دا د الله طرف نه عذاب دی او امتحان هم دی. د نیکانو دپاره دا امتحان دی او د ظالمانو دپاره دا عذاب دی. د دې نه عبرت واخلئ په دې مه خوشحالېږئ. ډېر داسې ناپوهه به چې هغه په دې خوشحالېږي چې یاره زما خو څه نه شوی او ما ته پکې دومره څه ملو شو. نه په امتحان باندې به هم ثابت قدم اوسېږي او د خدای نه به دا سوال کې چې الله ما پکې کامیاب کړي. او کامیابي په یو شي باندې ده په صبر او په شکر باندې چې تاسو به صبر کوئ او شکر به کوئ. نو چې صبر او شکر کوئ انشاءالله ستاسو دا کامیابي ده. خدای مکه مونږ په چا باندې تور نه لګو خو عذاب وي چا دپاره هغه ته ښه پته ده د خپله اصلاح وکړي پټ دې په خپل کمره کې په خپل کور دننه د الله پاک نه توبه وباسي د الله پاک نه توبه وباسي ورته الله پاک نه معافي وغواړي او چې الله پاک کافران معاف کوي یو ګناهګار مسلمان به ولې نه معاف کوي. او زه خوشحالېږم چې کله تاسو زما طرف ته راشه وایي زما هغه بنده ډېر زیات خوښي چې دې ګناه کوي او راشي ما نه معافي وغواړي به نسبت د هغې بنده چې اړوکی یې نه. دې دا مطلب نه چې تاسو ګناهونه شروع کړئ خو دا یې صرف ترغیب دپاره یو خبره کړې ده چې تاسو مایوسه کېږئ مه د الله د ذاته. بیا د الله د ذات چې دی دا د یوې مور نه د خپل شان مطابق الله جل جلاله اویا پیرې زیاته مینه موږ سره کوي دا عام انسان سره. نو بیا دې کې چې مسلمان شي نو هغه یو په 200 ده. نو موږ الحمدلله مسلمانان یو
او په کار دي چې مسلمانۍ ثبوت ورکو. دې کې به زه تاسو ته د یو غزوې واقع بیان کړم. 3 صحابه 3 واړه زخمیان شوي او اوبه غواړي. چې اوبه غواړي یو وایي ما له اوبه چې کله وایي چې ما له اوبه چې هغه اوبه هغې کس له یوسي هغې صحابي له نه ورته وایي نه وایي دی بل غوښتي د هغه له یوسه چې هغه له هغه اوبه یوسي نه هغه ورته وایي نه دی بل غوښتي د بل له یوسه چې درېیم له ورسېږي نو درېیم وایي چې نه عمرې له ورکړه نو چې هغه عمرې له راځي نو هغه صحابي چې شهادت اخیستی وي چې بیا دویم له راځي نو دویم هم شهید شوي وي چې درېیم له راځي نو بیا هغه هم شهید شوي وي. دا د ایثار جذبه ګوره د زنکدن په ټایم کې د زخمونو په حالت کې هغوی د ایثار جذبه مونږ ته ښولې ده. بیا ګورو نبی پاک صلی الله علیه و آله وبارک وسلم چې کله مدینې منورې ته لاړ نو څه وکړل؟ دوی سره خو سم نو صحابه کرام چې ورغلل هغوی سره هم څه نو د مدینې منورې انصارو خپله ګېډه کټ کړه هغې د مکې معظمې مهاجرین سره شریکه کړه. خپل مال عزت آبرو یعنی دومره پورې عزت پکې ځکه یادوم چې د یو صحابي 2 ښځې وې نو هغه کوم د مکې معظمې مهاجر رورې چې رسېدلی و نو هغه یې ځان سره کو او بویې ته کور ته وایي په دې کې د کومه خوښه ده نو چې کومه هغه خوښه کړه نو هغه طلاقه کړه او د ته په نکاح کړه. کور کې بوته کور ته او ورته دې کې د کومه کوټه خوښه ده هغې کې ورته کیله راکړه. موږ مسلمانان یو مه کوئ داسې ځان وپېژنئ او پوره کولو والا الله ذات دی. کارکون چې الله ذات دی کن فیکون ذات صرف د الله دی. موږ یو بانه یو نو هېڅ قسم وار خطا نه کوئ. انشاءالله دا زما د بحیثیت خان عمر بختیار خان ما تاسو سره واده وکړه انشاءالله دا تحریک لبیک والا دی او دا شانت الف خان زمونږ ورور دا به مونږ کوو او په هر صورت به چې مونږ ستاسو دا امداد پوره کوو. دې کې نه د پاټۍ کار شته دې کې نه د رنګ کار شته نه د نسل کار شته نه د خان د غریب نوم یې هغه کس چې سیلاب ځپلی دی مونږ به د خپل وس مناسب د وس نه انشاءالله زیات ستاسو امداد کوو او انشاءالله تاسو به ښه په کلوړه قبلوئ. دا تاسو به مونږ احسان کوئ چې تاسو یې قبول کړئ. مونږ په تاسو باندې نه کوو. الله دې مونږ لره دې عوض راکړي. والسلام علیکم.